قدرمنو کتونکو دا وخت په ډي ایچ کیو هسپتال تیمرګره کې موجود یم. د روژې مبارکه میاشت ده. د دغه مبارکې میاشت په مناسبت سره دلته دسترخوانونه لګېدلي دي. دغه دسترخوانونه د هغه خلکو دپاره دي کوم چې د مریضانو سره د لرو لرو علاقو نه راغلي دي. یاد دې وي چې ډي ایچ کیو هسپتال تیمرګره د یوې ضلعې هسپتال نه دی، بلکې دغه هسپتال باندې د څو ضلعو بیماران چې دي د هغو کار روان دی. د درې څلور ضلعو خلک تیمرګرې هسپتال ته خپل بیماران راولي، دغلته علاجونه کوي. په دغه موقع باندې چې دغه بیمارانو سره کم خلک راځي نو د هغوی دپاره د دغه دسترخوان تابیا شوې ده. دغه دسترخوان تابیا چې چا کړې ده د هغوی سره به هم خبرې کوو. موږ سره اوسئ. دا دسترخوان چې کوم دی چونکې دا موږ په دې نسبت باندې لګولی دی 2023 نه 24 او ماشاءالله 25 روان دی. دا هسپتال چې کوم دی دا ډسټرکټ هسپتال دی، هیډ کوارټر ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال تیمرګره، چونکې دا د 15 ضلعو هسپتال دی. په دې کې مختلف قسمه بیماران د مختلفو علاقو نه راځي، د چترال او د بنشاهي نواله د باجوړ او زموږ ملیکان ډیویژن چې کوم دی نو د ټول نه فیلندې دې هسپتال ته راځي چې خلک دې کې مریض مطلب سیریس نو بیا د هغې نه بعد دغه ته ځي پېښور ته. نو په دغه مناسبت سره چې کوم دی دلته په دې واړونو کې بیماران وي، بیا د هغې سره خصوصا چې کوم دی نو تیمارداران ورسره وي. نو په دغه نسبت موږ دا ضروري وګڼله چې په دې ایریا باندې چې کوم دی په دې هسپتال کې دننه د دسترخوان چې کوم دی بندوبست پکار دی. نو الحمدلله زموږ سره په ګڼ شمېر باندې چې کوم دی بیماران، تیمارداران او د هغې سره سره چې کوم دی نو په دې ایریا کې چونکې دا زموږ چې کوم دی دا یو بزنس هب دی تیمرګره، نو په دې باندې دلته د ریړو والا ټرالو والا دا مزدورکار خلک چې کوم دلته کارونه کوي د ورځې او د ماښام نه راشي الحمدلله هغه چې کوم دلته کانه وکړي او ښه پرسکون ماحول ته الحمدلله موږ پرووایډ کړی دی. نو هر سړی چې کوم دی ښه برفور کانه وکړي، ښه په تربیت باندې کانه وکړي، د هغې نه بعد چې کوم دی بیا کورونو ته ځي. الحمدلله موږ تقریبا د 4-5 کالو راسې بلکې د 8 کالو راسې په ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال تیمرګره کې چې دا د دې دیر لوور، دیر اپر او دغه شان چې کوم دی لویر چترال، اپر چترال، باجوړ ایجنسي او دغه شان دا مختلف اضلاع د دې بیماران پیشنټ دلته اډمیټ وي، هغوی غونډه دې نه مستفید کېږي. الحمدلله دا موږ په بازار کې ډونیټ کوو د خلکو نه او دلته موږ کوشش دی چې هره څومره زموږ دلته محتاج خلک دی، غریبان دي، بیماران دي، د هغوی سره راغلي خلک دی یا ارګد سراونډنګ ایریاز کې چې څومره هغه مسافر دي چې هغوی په هاسټلو کې اوسېږي یا هغه میډیکل سټورز مالکان چې هغوی کورونو ته اکسس نشي کولی، نو موږ غواړو چې هغوی ته فیسیلیټیز پرووایډ کړو، هغوی ته موږ دا فري افطار دسترخوان چې کوم دی فراهم کړو، هغوی د دې نه مستفید شي. نو دا د پاکستان مرکزي مسلم لیګ د ذمهدارانو طرف نه، دیر لوړ طرف نه چې کوم دی باقاعده موږ منعقد کوو. څومره چې کتونکي هغوی نه زموږ دا ریکویسټ هم دی، درخواست هم دی چې تاسو راشئ او په خپل ثوابدید سره دلته موږ سره ډونیشن هم وکړئ. دلته خلکو ته تاسو چې کوم دی فري افطار دسترخوان کې تاسو د خپل حصه هم شاملولی شئ، هغوی ته چې کوم دی تاسو خپل معاونت هم تاسو د هغوی سره کولی شئ. الحمدلله اوس په دا ټایم موږ تقریبا اومه رمضان دی، موږ د تیمرګرې ډي ایچ کیو هسپتال کې موجود یو. زموږ سره یو بیمار هم دی چې دغه بیمار ډېر سیریس و، د هغه د وجې نه موږ داخل شو، دلته بیمار هم داخل شو. نو چې موږ مازدیګر افطاري ټایم و، موږ چې دې خوا وکتل نو ماشاءالله ځای په ځای باندې دسترخوانونه لګېدلي وو، ډېر مزه هم کوله او ماشاءالله لکه خوشحاله شوم چې ماشاءالله پاکستان کې دننه داسې دسترخوانونه لګي د غریبانو مدد کېږي. نو زما دا تاسو یو پیغام دی چې مثال کې کم چا وس کېږي په کم ځای کې مالداري ښه کارونه کوي، نو دا هم یو ښه کار دی چې لکه مثال کې ځای په ځای باندې دسترخوان ولګوي او غریبانو دا کانه مفت ورکوي، نو دا ډېره ښه خبره ده. الله دې وکړي د دې په صلاحیتونو کې نور هم الله برکت واچوي او دغه شان دی الله ولا نور هم توفیق ورکړي چې ځای په ځای باندې دلته په دې مثال کې په دې ډي ایچ کیو تیمرګره کې لګولی دی، بل ځای کې هم ولګوي، بل ځای کې هم ورکوي. الله دې ولا نیکسټ اکشن توفیق ورکړي. ډېر مهرباني، جزاک الله.